چا چې د دغې رمضان د دغې روجې خبر د ټولو نه مخکې چاته ورکو نو دغه سړی به جنت ته ځي. دا واورئ مسلمانانو ورونو، دغه سړی به جنت ته نه ځي، دغه سړی به جهنم ته ځي. او دا زه نه وایم، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشحاله وي. ملګرو، د رمضان رانږدې کېدو سره سره په دې سوشل میډیا باندې یو خبر چلیږي او هغې خبر ته د حدیث نوم ورکولی کېږي، حالانکې هغه خبر مکمل صراحتا دروغ وي. خو دا ظالمان د یو څو لایکونو دپاره، د یو څو فالورز دپاره دی په رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې دروغ تړي. دروغ څنګه تړي؟ رمضان چې کله رانږدې شي پوسټ به شروع شي او وایي به چې پلانی تاریخ باندې رمضان دی او په پلانی ورځ باندې، او چا چې د دغې رمضان د دغې روجې خبر د ټولو نه مخکې چاته ورکو نو دغه سړی به جنت ته ځي. دا واورئ مسلمانانو ورونو، دغه سړی به جنت ته نه ځي، دغه سړی به جهنم ته ځي. او دا زه نه وایم، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. وایي چا چې د یو دروغ خبرې نسبت ماته وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې ما پسې دروغ وتړل، خبر ما نه دی بیان کړی او د ما پورې وتړلو، نو وایي دغه سړی دی خپله ټکانه خپل ځای په جهنم کې ځان ته برابر کړي، جهنم کې د ځان دپاره ځای خوښ کړي، د ده ځای جهنم دی. نو مسلمانانو ورونو، د یو څو لایکونو دپاره، د یو څو فالورز دپاره، د عارضي شهرت دپاره تاسو داسې مه کوئ چې تاسو خپل آخرت ځان دپاره تباه کوئ. دغه فالورز او دغه لایک تا بیا ګورئ د الله د عذاب نه نشي بچ کولی. نو لہذا د دې خبرو نه تاسو خپل هم اجتناب وکئ. دا خبر بالکل د حدیث په کتابونو کې شته دی نه په حدیثو کې شته. حدیث خو پرېږده، په ضعیف حدیثو کې، دغه رنګې په موضعي حدیثو کې، په یو کتاب کې هم تاسو دا خبر میلاو نشي. خو بس دې خپله خبر د جوړه کړې ده او وایرل کوي مخې سره. نو لہذا د دې نه تاسو خپل هم اجتناب وکئ او نورو مسلمانان هم هغې ته دا خبر ورکئ، دغه پیغام ورورسوئ چې دا بالکل حدیث نه دی او نه بالکل دا د حدیث په کتابونو کې شته، بلکې دا صراحتا مکمل دروغ دی. په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ویل دي او خپل آخرت ځان دپاره تباه کول دي. د دې خبرې د دغه پیغام ضرورت مې ځکه محسوس کو چې رمضان ته لا څومره وخت پاتې دی او اوس نه سوشل میډیا د دې خبرو نه ډکه ده چې یاره پلانی تاریخ باندې رمضان دی او چا چې د دې خبره مخکې نه ورکو نو دا سړی به جنت ته ځي. بل روایت دی ځان له جوړ کړی و، هغې کې ویلي چې یاره د دغه سړي شفاعت به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. قسمه قسم روایتونه ځان دپاره برابر کړي دي. نو لہذا د دې نه تاسو هم اجتناب وکئ او نورو مسلمانانو ته هم زموږ دغه پیغام ورورسوئ چې هغې هم د دې نه ځان بچ کړي. دغه پوسټ درته مخې ته راغو مکمل یې لرې کړئ، ډیلیټ یې کړئ، ختم یې کړئ، او که اوس هم کېږي په دغه پیج، په دغه آیډۍ باندې رپورټ ووهئ چې دا دروغ خبرې شیر کوي، ځکه دا ډېر غټ نقصان کوي. نو لہذا مقصد او دغه مې د خبرې دا و چې د دې نه خپل هم ځان بچ کړو او نورو مسلمانان هم د دې نه بچ کړو. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د دغه رنګې منګړتو خبرونه، د دغه رنګې دروغو نه موږ ځان وساتو، او الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ حق خبرې او رښتیا خبرې واورو، عمل پې وکړو، مخکې شیر کړو. دې پورې یو حدیث بل رایاد شو چې کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د انسان د دروغجن کېدو لپاره بس صرف او صرف همدا خبره کافي ده چې یو خبره واوري او بلا تحقیق یې نورو ته ورشیر کړي. اوس یو سړي دروغ وویلې، ګمراهي وکړه، بل مسلمان ته پکار دي چې هغه شیر نه کړي، تحقیق به وکړي. یو عالم ته ورشه، جومات استاد ته ورشه، ورته حضرت دغه پوسټ زما مخې ته راغلو چې په دومره اسانه خبره باندې تا ته د رسول الله مبارک شفاعت میلاو شي یا تا ته جنت میلاو شي. دا پوسټ ما ته مخې ته راغلو، آیا دا صحیح دی یا نه دی؟ په دې زه عمل وکړم، مخکې شیر کړم که نه؟ مونږ دا څیز بالکل پرېښی ده. الله دې مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ د خپلو علماو ناستې وکړو، د هغې سره کینو، په دیني مسایلو کې، په دیني خبرو کې د هغې سره مشوره وکړو، بیا د هغې نه پس مونږ عمل او مخکې شیر کړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.